الله پاک نعمتونه په مونږ او تاسو لکه د باران وری او په هغه نعمتونه کې دوه نعمتونه ډېر اهم دي. یو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذات مبارک چې د عظیم پیغمبر الله پاک مونږ لرا کړی دی، او دویم د هغه هر قول او فعل او هر حدیث چې د امت سره محفوظ دی، دا په دویم نعمت الله تعالی کړی. چنانچه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژبې نه چې کوم الفاظ مبارک راوتی دي، هغه د امت سره الی یومنا هذا و الی یوم القیامه بعینه هغه شان موجود دي چې څنګه د محبوب او د جانان د خولې مبارکې نه هغه الفاظ راوتی دي. په دې احادیثو کې یو قسم دی، هغې ته مسلسلات وایي. نو مسلسلاتو معنا دا ده چې په کم هیئت پیغمبر د حدیث صحابو ته بیان کړی دی، په کم انداز. داسې په سونو احادیث دي، لکه مسلسل بوضع الید علی الراس، دا دی چې پیغمبر علیه السلام صحابو ته حدیث بیانونو په سر مبارک لاس کېښودو، نو صحابو چې بیا خپلو شاګردانو ته حدیث بیانونو هغه صحابو په سر لاس کېښودو، نو اخکته شاگردانو چې خپلو شاگردانو ته حدیث بیانو په سر لاس کېښودو، هغه سلسله ده د 1400 کالو نه را روانه ده. مونږ ته خپلو استادانو چې د حدیث بیانونو په سر باندې لاس ایښی. یو حدیث دی او هغه دا دی چې یو صحابي وایي حضرت انس چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس مبارک کې لاس کېښودو، نو په الله مې د قسمې چې دونه مې نه پاسته مالوچ کتلی دي او دونه مې نه پاسته ریخم کتلی دي، څونه پوست تلی او لاس چې د امام الانبیاء علیه السلام. دی حدیث ته مسلسل بالمصافحه وایي، یعنی حضرت انس چې پیغمبر علیه السلام نه د حدیث نقل کونو لاس یې په لاسو کې و، انس صاحب چې شاګردانو ته د حدیث ورکونو لاس یې په لاسو کې و، شاگردانو چې خپل شاگردانو ته د حدیث بیانونو لاسې په لاسې کېو. د 1400 کالو نه په دې هیئت د حدیث را رسېدلی دی. ما ته د خپل استاذ د عالم اسلام ډېر لوی شخصیت حضرت مولانا حمدالله جان ډاګی بابا رحمه الله نه د حدیث حاصل دی. هغه چې ما ته د حدیث وی، نو ما وله په لاسو کې لاس ورکړو، ما ته حدیث بیان کړو، او هغه ته شیخ الحدیث مولانا ذکریا سے بیان کړی دی، او هغه ته خلیل احمد سهارنپوری سے بیان کړی، او هغه ته بیا حضرت مولانا احمد علی سهارنپوری سے بیان کړی، او هغه ته بیا شاه عبدالغنی مجددی بیان کړی، او هغه ته بیا شاه اسحاق بیان کړی، او هغه ته بیا شاه عبدالعزیز بیان کړی، او هغه ته بیا شاه ولی الله بیان کړی، او بیا تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې سند محفوظ. نو مونږ سره د خپل پیغمبر حدیث داسې په ناز او په نخرو او په احتیاط سره محفوظ دي. دا د دې امت خاصیت دی، په بل امت کې دا خبره نشته. د اکثر امتونو نه د خپلو پیغمبرانو خبرې ګډې شوي دي، څه موده پس 100 کاله پس. مونږ سره د خپل پیغمبر احلیه مبارکه محفوظه ده، چې د سر د ویښتو نه واله تر د خپو مبارکو پورې د هغې کم کیفیت او کمه طریقه وه، کم انداز او کم خصلت او کم عادت شریفو، هغه د دې امت سره محفوظ دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 43 کاله عمر کې 100 ویښته په سر مبارک او ګیره مبارک کې سپینو دام دي صحابه مونږ ته را نقل کړي. فرمایي د 19 ویښتو نه واله تر 20 پورې ویښته دا د پیغمبر علیه السلام په سر مبارک ګیره مبارک کې سپینو، او صحابه دونه جوړې ته تللي دي چې فرمایي د ټولو نه زیات سپین ویښته د پیغمبر علیه السلام د شونډې مبارک د لاندې چې د ګیرې بچې ورته پښتو کې وایي، عربي کې ورته افنونه و انفقه وایي، په دې کې د ټولو نه زیات سپین ویښته و. په دویم نمبر باندې کم خط چې د سر نه د ویښتو نه د ګیرې ته راکوزېږي د غوږ او د سترګې په منځ کې، په دې کې سپینو.
په دریم نمبر باندې کم سپین ویخته چې پیغمبر علیه السلام به چې په سر کې کوم لار ایستله، پښتو کې ورته لار وایي، اردو کې ورته مانګ وایي، عربی کې ورته فرق وایي. په دې کې په دریم نمبر کم سپین ویخته و. دونه په جوړې طریقې سره مونږ او تاسو د خپل پلار مخم نه دی یاد، د خپل پلار هغه شکل مراته نه دی یاد. سونه په جوړه سره چې سوار له سوکارو نه مونږ ته صحابه دا د پیغمبر علیه السلام د مخ مبارک او د ویختو نقشه بیان کړي. رسول الله ویخته باره کې راځي چې هغه ګونګریالي نو لکه څنګه چې د سودان د خلکو یې ځکه دا عیب دی، نه ډېر معینو دا هم عیب دی. پیغمبر علیه السلام ویخته داسې و لکه منګز چې پکې ووی او بیا منګز ماته شي چې دا د حسن علامت ګڼلی شي، داسې ښایسته به هر وخت کارېد. پیغمبر علیه السلام دا روزي مبارکې ډېرې ګوریم نه وې، ډېرې نریم نه وې، ځکه دا دواړه عیب دي. دا روزي د یو بل سره میلاو شوي نه وې، په منځ کې خالي ځای وه. پیغمبر علیه السلام دا باڼه مبارک چې و نو دا اوږده د دې اوږدو باڼو دپاره خلک خرچونه کوي. پیغمبر علیه السلام له الله تعالی قدرتي ښایسته مزیدار اعلی باڼه ورکړي. پیغمبر علیه السلام باندې په بدن مبارک باندې زاید ویښته نه وه، بلکې په کوم ځای چې ویښته په کار دی ګیره کې سر کې او ویښته او د سینې مبارک په دې منځ کې د ویښتو یو لړ راغلی تر نوم مبارک پورې تللی چې هغې به د پیغمبر علیه السلام په بدن کې ښایست پیدا کو. پیغمبر علیه السلام درې قسمه د سر ویښته پرېښي وفرال مجمع، یو تر غوږونو پورې، یو د غوږونو نه لږ لاندې، یو تر اوږې پورې. پیغمبر علیه السلام په سر ګیره مبارک کې چې دا سپین ویښته 3 کاله پورې دام د بزرګۍ دپاره، ورنه سپین ویښته د ضعف علامتي او رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د 4,000 ځوانانو طاقتونو د سپین ویښته ځای پکې نو، خو بیا هم الله ښکاره کړه ځکه دا د بزرګۍ او د مزید تقوا او د حسن علامت دی. پیغمبر علیه السلام قد مبارک چیتم نو ځکه دام د عیب نښه، ډېر دنګم نو ځکه دام د عیب نښه، منځ کې و ځکه د حسن و. خدای معجزه وه چې د ګڼو خلکو په منځ کې به روانو نه دنګ به ښکارېده، دا د هغې معجزه وه. پیغمبر علیه السلام مخ ډېر ګولم نو ځکه ډېر ګول مکلثم چې ورته عربۍ کې وایي دا د عیب نښه، پیړۍ په شان نه، ډېر اوږد مخ هم د عیب د دې په منځ کې و. پیغمبر علیه السلام مخ مبارک انتهایی مزیدار یو صحابي وي لکه د انور چې راکوز شوی د رسول الله په دې ننګو په مخ کې ګرځېده. پیغمبر علیه السلام دا ننګي مبارک انتهایی مزیدار ښکلي و. کله به چې غصه شو صحابه فرمایي وی دونه ښایسته به ښکارېده لکه د انار دانې چې په دې ننګو د پاسه نچوړ کې داسې مزیدار سره ننګي به راووته. پیغمبر علیه السلام د غصې په وخت کې به د دواړو روزو په منځ کې د دې پوزې نه بله د تندي د پاسه یو رک ټوپونه شروع کړو، هغه به ښکارېده، هغې به د پیغمبر علیه السلام ښایست کې نور خوند پیدا کو. پیغمبر علیه السلام مخ مبارک چې وه نو هغه داسې نو چې پلنو، داسې نو چې یو طرف ته لنډو، بلکې د حسن هغه تمام علامتونه پکې پوره وو. پیغمبر علیه السلام رنګ مبارک باره کې راځي چې دې کې سوروالی او سپینوالی او بعضې روایتو کې راځي چې دې کې سپینوالی او زیړوالی. دا سپین رنګ چې زیړ ته مایلي دام د حسن علامت ګڼلی شي، دا سپین رنګ چې سور ته مایلي سوروالی پکې دام د حسن علامت ګڼلی شي. پیغمبر علیه السلام سینه مبارکه پلنه وه ځکه پلنه سینه د کلو سمندر زړه علامت دی. پیغمبر علیه السلام د اډوکو مبارک دا سرونه غټ واړه نو، بلکې دا به مزیدار او غټ ښکارېده ځکه د قوي انسان نښه ده. پیغمبر علیه السلام تندې مبارک کلو تنګ نو ځکه کلو تندې د کلو زړه علامت دی. پیغمبر علیه السلام خوله مبارکه ډېره وړه نه وه ځکه عربو په نس وړه خوله ده د عیب علامت دی. هغوی د کم سړي خوله چې وړی دی مافي ضمیر اظهار نشي کولی، دی کې فصاحت بلاغت نه. د رسول الله خوله مبارکه اندازې سره غټه وه او هغې به چې کله خبرې کولې نو انتهایی مزیدارې خبرې به یې کولې. صحابه فرمایي چې کله به رسول الله د خولې مبارک نه حدیث روباسلو لکه چې ګلونه او خوشبو ترې راجوړېږي او دونه په مزه به خبرې کولې چې چا به لیکل غوښتل نه ځان سره به لیکل کولی شو. پیغمبر علیه السلام به هره خبره بار نه کوله، بلکې مشکله خبره به 3 پیرې کوله. یو پیره به وکړه، بیا به وکړه چې صحابه به ټول په ټول باندې پوه شي. پیغمبر علیه السلام غاښونه مبارک د یو بل
سره ټچ نو بالکل یری لګیدلی نو ځکه دام د عیب نه خي تاسو به د زناورو د غاخونه کتلی میخه بيزا غاخونه یو بل سره لګیدلی دا عیب دی او انسان د پرم د خو نه ښکاری پیغمبر علی السلام د یو غاخ او د بل غاخ په منځ کې نری فاصله او چې هغه به دغه په حسن کې نور خون او لذت پیدا کوه پیغمبر علی السلام دا نور بدن مبارک چې انتهایی مزیدار خوري لاس مبارک ډیر اوګدم نو ډیر لندو ځکه ډیر اوګدل است دي دام د عیب علامت لندم د عیب علامت ګوته مبارک نه اوګدې وی ډیر نه لند وی د په مزمس کې وی د غوخ نه ډکې وی پیغمبر علی السلام پوزه مبارک چې تنه ونه ډیر اوګدو ځکه دا دوانه د عیب علامت بلکې په اندازه خوري ښکاري ده او د پوزه مبارک د پاسه به یو نور سور چې د لری نه بچا او کته هغه ته به اندازه شو چې دا امام الانبیاء علیه السلام دی دا نور به ته اندازه کېده پیغمبر علیه السلام دا خپل مبارک انتهایی مزیدار وی پوندې مینه وی فرمای وی دونه مینه وی چې چا به په اوبور پر خو د هغه اوبو په سیده تیرې دی دالشن خطیبه کم خپل شبړی نو پغې د اوبو اون خلی کم خپل انتهایی مینه مزیداری نو پغې اوبو خېږي پیغمبر علیه السلام په خپل مبارک به د اوبو د قشان خویدلې او بل طرف ته به داسې اوته پیغمبر علیه السلام پوند مبارک ډېر غټ نه وي د قدام د عیب علامت نرم نه وي دام د عیب علامت بزیدار انداز سره غټ وي پیغمبر علیه السلام د خپل مبارک د تلی ډک ډک او انتهایی پاستو پیغمبر علیه السلام اخلاق انتهایی اعلی کله بچ پلار راتونو کته به قتل خي طرف ته ګس طرف ته نه کته فرمای پیغمبر علیه السلام پسترګو مبارکو کې دونه حیا وا چې دونه حیا با یو داسي جنې چې چار دیواله کې په حیا سره لوي شوی او لا واده شي ویني داغي پسترګو کې چې سونه حیا داغي نه زیات حیا د رسول الله پسترګو کې وا چرته هم صحابو ته نغ نه کتلو پیغمبر علیه السلام اخلاق دونه اعلی و چې الله رب العزت دغه په اخلاق باندې قران کې قسم خوري فرمای و انک لعلى خلق عظیم علماء کرام تشریف فرما دي په دې آیات کریمه کې سو تاکیدات دي و د قسم د پاره دی ای والله ان حرف مشبب بالفعل دا دویم تاکید دی خبر باندې لام داخل شوی دی دا دریم تاکید دی علا د اقتدار د پاره راضی لکه څنګه چې اولایک علی هدى من ربهم کې علا د هغه علا دلته مراغله د اقتدار د پاره دا بل تاکید دی دا دونه تاکیدات راغلي دي دا د دلیل چې الله فرمایي چې قسم مې په خپل ذات وي محبوب است اخلاق انتهایی اعلی او اوچت دي پیغمبر علیه السلام د خپل اخلاق مالک و دو بار خلکو سره داغي اخلاق مزیدار د بیبیانو سره داغي اخلاق مزیدار روایت بخاری کې راځي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها یو واره پیغمبر علیه السلام سره خبره اړولې داغي आवाज مبارک اوچت شو چنانچه دغه دوران کې حضرت ابوبکر صدیق صاحب د خپل لور کور تراغی چې کله کور تراغی وی کته چې زما د لور आवाज لک تیز دی حضرت عائشه پسې ورمنډ کړ چې ته دونه شوې اې د ابوبکر لور چې په امام الانبیاء आवाज اوچته پیغمبر علیه السلام خاموش سره د حضرت عائشه خبره اوري خو چې کله ابوبکر ولید چې عائشه پسې ورمنډ کړه رسول الله را منډ کړه د حضرت عائشه مخ ته ودرېږي او لیچ مبارکي کولای چې نه ابوبکر عائشه ته بس نه وې نه ابوبکر عائشه ته بس نه وې ابوبکر سے واپس کیږي رسول الله حضرت عائشه ته ګوره عائشه ته د پلار نه خلاصه کې کنه ته ټکولیا ګوره ستا په منځ او د پلار په منځ کې د زر عالم ته خلاصه کړې آزاد مې کړې دا د رسول الله اخلاق و پیغمبر علیه السلام پلار باندې روان دی یو زنانه ولا आवाज ورکې اې د الله رسول تاسو سره مې خبره اتروا پیغمبر علیه السلام امام الانبیاء چې د چا د مخه د دنیا پیدا د زمکه اسمان پیدا دي هغه لار کې خپل صادر مبارک غړي او بیبي ته وی راځه کې نستا ما سره څه کار دی اکار ورته خپل هغه بیانې چې څه ضرورت هغه بیانې پیغمبر علیه السلام دونه اعلی اخلاق و پیغمبر علیه السلام باقاعده دوستانه تعلق هم ساتو جمعه ته هم تو بازار ته هم تو خپل ولې بم پاللیا پیغمبر علیه السلام په شمایل کې روایت ته او دوستو حضرت ظاهر رضی الله تعالی عنہ حضرت ظاهر سے د باندې اوسیدونکو کله بچ خار د مدینه ته راته د باندې یو غوټه بیزان سره جوړ کړ د سبزو مبزو هغه به مسجد نبوي ته وروړه او د الله رسول ته به اې د الله رسول دا تاسو د پر هدیه ده پیغمبر علیه السلام به
غوټه پرانستا واپس به په غوټه کې د خار سامان کې خود دانه چې خالی غوټه به ورکول زمو استاد دوستي معیار سي تاسو راته وای چې دوست تر ازما کړه نو کوک برازي د کوک په معنا خو پويږي کنه چې دا یو لاس دونه دکیا چې بس د وجود هم د کوک کړی یا چې ما کر راځي چې دوه لاس دکې چې دا دروازه پخپه باندې داسې اوټکه یا دروازه پخپه باندې کولو کې او چې زه درځم چې ما ته اعلی خوراک کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تحب یو بل هدیه ورکوي محبت پسې وکیږي دا د پیغمبر سنت دی پیغمبر علیه السلام غوټه الکړه د خر مدینه منوره سامان کې خو د غوټه بیا وتړله او د ته وی ظاهر د ځان سره خپل بچو له اوسه او وی فمن ظاهر بادیتنا ونحن حاضروه ظاهر زما کله دی او زه د خارمه پیغمبر علیه السلام د خپل مرګرو سره به تکلف او مزاح بم کولو هم دې صحابي حضرت ظاهر سے بازار کې ست تجارت کوا پیغمبر علیه السلام پټک بازار کې راځي او د دې صحابي په دسترګو باندې د شاته په لاس کې دی د دې صحابي د رنگ د غلامانو هغه زمانه کې غلامان تکتور و حالانکه دا صحابي د عربو قبيله آزاد سره تعلق و رسول الله په تیز اواز کې من یشتری من هذا العبد او کما قال دا غلام زمونږ د سوق اخلیا نو دې اون پیژنې چې دا امام الانبیاء و نو دې اطلقنه پریم د سوق خو د سترګو په ګټو ګوري دا امام الانبیاء دی بيدار نه دی ویل چې پریم ده بلکې روایت د شمایل کې راځي چې د خپل املای راواغسته د رسول الله په سینې مبارکه پسې مګل شه د املامي برکت شي فرمای د تبرانی پر روایت کې چې د پیغمبر علی السلام د لاس مبارک راواغستو په خلولو شروع چې قربان دا خو زما د جانان لاستیا دا خو د الله د نبی لاستیا پیغمبر علی السلام بیا واس کې د غلام به زمونږ د پسو پیسو واخلیا دی ورته आवाज کې دا الله رسول ډېر تورم په ما کې ډېر تاوانو کیا پیغمبر علی السلام په دغه وخت کې جمله استعمالي چې د سرو زرو په وبو د لیکلو قابل ده فرمایي نه ظاهر دا سینه ده د خلکو پنيس بستا قیمت نه خدای الله پنيس ته ډېر عظیم قیمت ده دا د پیغمبر علی السلام خپل او اعلی اخلاق و مرګوري ته داسې متاثر و الله رب العزت دغه پیغمبر په باره کې او د دې د اخلاق په باره کې فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اے د 400 غیور مسلمانانو دا د رسول الله دغه اخلاق خپل کتم خپل جن انفرادي اجتماعي کې د پیغمبر اخلاق را جمع دي کا او بیا داسې پیغمبر چوي چې دونه خوبه پکې را جمع یا نو د پاسه یورستو کذاب منل دا د دنیا او د آخرت بدبختی ده لہذا غلام احمد قادیانی چې دې سړی کې حب جاه پروت و دغه د دنیا محبت د شهرت مینه پرته و د خپل محبت د دنیا محبت تباہ برباد کوه په داسې سړی باندې پزرګاو پلکو پر لعنت ویا داسې سړی موږ څنګه پیغمبر اومنو چې دغه جن مطالعه کې هغه د دروغونه ډک دی هغه د ګستاخونه ډک دی هغه د کنزلونه ډک دی هغه د بدتمیزونه ډک دی هغه د بدکارونه ډک دی هغه د ضعیف بیمارونه ډک دی پیغمبر خو لهیم شهیم وي پیغمبر کې چرم داسې بیماری نشي راتلی چې دغه د عیب سبب جوړ شي پیغمبر شل نشي کېده پیغمبر بټان نشي کېده پیغمبر لود نشي کېده پیغمبر ګډ نشي کېده پیغمبر کې داسې بیماری نشي راتلی چې هغه د خلکو د پاره عیب وي او خلک ته تخته وکي د دیو جن محققین مفسرین فرمایي چې سیدنا ایوب علیه السلام د صحیح روایتونو چې کوم ثابت دی هغه دا چې د دې بدن کې یو بیماری و بس نور دا نه دي ثابته ضعیف روایتو کې راځي چې د غیب بدن کې چنجي شو چنجي به اوچت کو چې کله به پریوته هغه به وي چې د دې زما په جسم کې الله رزق مقرر کړی دی دا اسرائیلی روایت دی محققین علما دې روایتو باندې رد کړي فرمایي د پیغمبر په جسم کې داسې بیماری نشي پیدا کېدی چې خلک ته نفرت وکړي زیات نه زیات محققین علما فرمایي چې د ایوب علیه السلام په بدن کې تبه وا یا د جوړونو درد وا چې هغه باعث د نفرت د خلکو د پاره نه وا غلام محمد قادیانی په سترګو بټاو یو سترګ باندې غلام احمد قادیانی په یو جیب کې به ګوړه ګرځولا ځکه هغه ته شوګر مسله وا شوګر به وګرځیدو ګوړه به خوړه او په بل جیب کې به چکم دی لوټه ګرځولا زموږ استاد محترم ډاکټر شیر علی شاه صاحب رحمت الله علیه اکثر درس کې فرمایل چې کله کله بدی او د سماعتي ته کېناستو خیال به نو د لوټي په ځای به په ګوړه او د سماعتي وچکو دونه به وقوف خو دونه احمق و داسې احمق سړی الله پیغمبر نه جوړي داسې د عیبونو نه ډک الله پاک پیغمبر نه جوړي قران کریم کې د سر نه زیات آیتونه په دې دلالت کوي چې الله رب العزت په امام الانبیاء محمد رسول الله باندې نبوت دروازه بند کړې ده او احادیثو کې د 200 نه زیات تر 500 پورې داسې احادیث دلالت کوي سپه عبارت
النص، سپ اشاره النص، سپ دلاله النص، سپ اقتضاء النص چې د امام الانبیاء نه پس بل نبی هیڅ چره تر قیامت پورې نشي راتله. علما فرمای اخر زمانه کې چې د دمشق په مشرقي مناره باندې سیدنا عیسی علیه السلام د اسمان دراکوز شیا دو کسانو باندې به الله سخیا نمازیګر منځ به تیاریا حضرت مهدی علیه السلام به د دجال په مقابله کې ظاهر شویا اولیاء صالحا به د عیسی علیه السلام سره ملوشیا بیا به عیسی علیه السلام ورته اې د الله نبی ته جمع ته مخ کې ته مو ته جمع پړاو کا. صحیح روایتو کې راځي چې عیسی علیه السلام ورته نه مهدی ته مخ ته شجمه ته زه به تا پسې شاته به تور مقتدی ودرېګم. شراح د حدیث لیکیا وی حضرت مهدی چې مخ کې شو او عیسی علیه السلام رستو مقتدیانو کې ودرېدو د کې د طرف ته اشاره ده چې مهدی حضرت عیسی علیه السلام دا پیغام امت محمدی ته ورکول غواړي چې اے امت محمدی زه د خپل نبوت لپاره نیم راغله، زه د عیسایت ته تبلیغ د لپاره نیم راغله، زه د محمد رسول الله د دین د تبلیغ د لپاره راغله او د هغه د دین یو عظیم حکم د جهاد جمع کولو د لپاره راغله. ما نو عیسی علیه السلام بم راضی به تور امتی دانش نبی بنی هغه به نبی خو بیا ما خپل فخر غني چې د رسول الله د امت خدمت کیا. غرض دا دی چې پر رسول الله باندې بالکل د نبوت دروازه بند ده. څوک چې دې باره کې شک هم کوي هغه د اسلام د دایره نه خارج دی. د دې وجه نه زموږ علماء حق چې دي ماشومانو تم دا عقیده خیا چې پیغمبر باندې د نبوت دروازه بند ده، زنانو تم دا دروازه خي. ما ته اوس حضرت پیر مولانا حزب الله جان صاحب دامت برکاتهم یو ډیره ښکلې خبره وکړه چې دلته زموږ یو خور ده یو بچی ده او هغه باقاعده د ختم نبوت کورس زنانو ته پړاوي او د هغې په کورس کې 900 زنانه هغه باقاعده شرکت کوي او د رسول الله د ختم نبوت عقیدت زده کوي. قربان شم د 400 د خلکو نه دغه شان د خپل علماو مټې جوړ شي، دغه شان د خپل علماو طاقت جوړ شي. کو نارینه کو زنانه د دې اکابر سره د دې علماء حق سره ودرېږي چې باطل 400 ته پکګه سترګم نشي کتلې. ان شاء الله وعده کوي تاسو کنه د ټولو وعده ده کنه چې تاسو به خپل علماو سره په هر حق تحریک کې ولاړ ان شاء الله کنه د ختم نبوت په عظیم تحریک کې به تاسو ولاړ کنه. الله رب العزت تاسو د ناس ته قبول کیا او دا کوم عظیم الشان جلسه چې وشوه الله دې خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کیا. وخت ډیر تیر شوی دی تاسو هم تنگ شوی په دې خبرو باندې اکتفا کوم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. رقت عيناي شوقا ولطيبة ظرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي